یو کس وایي چې په جوماتونو او مدرسو کې قاری صاحبان ماشومانو نه فیس اخلي د یوې میاشتې نه پاس او دوی ته دین علم ناظره او قرآن پاک ښیي، دا پیسې غشتل جایز دي او که نه؟ او دا جایز دي. دا قاری صاحب به څه خوري؟ دا قاری صاحب به بچو ته څه ورکوي؟ دی ناست دی ستا ماشومانو ته، لغونې د انصاف نه کار اخلی او شرعاً دا جایز دي. شرعاً دا جایز دي. امام ابو حنیفه رحمه الله خپل قول لاو چې په طاعاتو باندې پیسې غشتل نه دي جایز، او درې امامان، امام مالک صاحب، امام شافعی صاحب، امام احمد بن حنبل صاحب او د امام صاحب دو اجله شاگردان امام ابي یوسف صاحب، امام محمد صاحب، دا ټول وایي چې جایز دي. بل دا چې علماو اوس فتوا ورکړي د ټولو احنافو چې دا جایز ځکه دي که چېرې دې قاري صاحب ته دا نه ورکوي نو دی به ښځې او بچو ته څه پیدا کوي، روزي ګټي به که نه، نو دی به جومات پرېږدي، دی به په جومات کې ماشومانو ته ستا درس پرېږدي، هغه ته لمونځ څوک نه ښیي، قرآن به ورته نه ښیي، دین به ورته نه ښیي، ټول خلک به دغسې جاهل لوی شي او بیا به دا ټول فصل او دا کیپ تیار شي د دجال لپاره. نو د دې نه بچ کېدو دپاره قاري صاحب ته چې څومره زیاتې ورکولی شي د چا وس کېږي نو هغه ورکوئ، ځکه چې ستا بچي ته ښه لار ښیي.